خجی دا یو ملګری رفیع الله ورور دی چې هغه وایي چې زه په بینک کې جاب کوم نو په بینک کې جاب کول څنګه دي جایز دي که ناجایز دي په دې خبره باندې ځان پویول غواړي او په دې زما د بینک چې کوم امپلایز دي هغه پې خفم نشي خو دا مسله علمي طور باندې زه بیانوم هغه دا ده چې زمونږ کوم کنونشنل بینکینګ سیسټم دی چې په هغې کې سودي نظام امپلیمنټ دی او د سود چې کومه شرحه ده نو هغه 22% ته ورسېدله د سود په باره کې د الله د رسول او د الله کلک اعلان دی د جنگ فأذنوا بحرب من الله ورسوله لہذا سود ورکون کې هم ګناهګار دی سود اغستون کې هم ګناهګار دی په حدیث مبارک کې راغلی دی د حضرت جابر رضی الله عنه حدیث دی چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهده په څلورو کسانو د الله رسول لعنت ویلی دی چې یو د سود خوړونکی دی په خپله باندې یو د سود خوړونکی دی په بل باندې د سود پیسې خوري یعنی سود خوړونکی دا چې کله یو سړی ورشي په بینک کې پیسې کیدي او سود خوړونکی دا بینک او د دې عمله ده وکاتبه په دې کې دا لیکونکی چې کوم دی دا اکاونټ کلاوهي یو چک مک باندې دستخط کې دا کاتب دی وشاهده او د سود په معامله کې چې کوم معامله کې کوم د گواهی کوونکی دي دا ټول کسان قابل لعن دي د الله رسول په دې لعنت ویلی دی لہذا په کنونشنل بینکینګ سیسټم کې په بینک کې جاب کول دا ګناه ده ځان دې ساتل غواړي البته یو مسله موږ په دې باب کې کوو چې کم ملګري زموږ په دې کنونشنل بینکونو کې په جاب باندې دي نو هغه دې فورا نه راوځي مولانا عبدالمالک صاحب حفظه الله تعالی رسائل و مسائل اتم جلد کې هغه مسله لیکلې ده چې که څوک په حرامو کې اختی نو الته حدیث ته چې کاد الفقر ان یکون کفرا د فقر د وجه نه خلک کفر ته رسیږي نو که په حرامو کې اختی اوس فورا دې نه راوځي چې بل طرف ته روزګار نشته دی راوځي که دا حرام پرېږدي او هلته به بل حرام کې بخته کیږي لہذا د بینک په جاب کې تاسو یې په دې دوران کې تاسو د اسلامک بینکینګ د لپاره خپل سی ویز جمع کړئ الته کې تاسو اپلای وکړئ الته لاړ شئ که دا نه نو د بینک چې کوم کس دی هغه په بینک کې جاب کوي اب ام بی اے به کړي ام کام به کړی بی کام به کړی بیس کامرس به کړی دغه دپاره نور ډېر زیات فیلډز دي هغه اکاونټینګ ته تللی شي هغه مطلب منیجمنټ ساینس ته تللی شي ډیزاسټر ته تللی شي دغه دپاره مختلف فیلډز دي هغه ځایونو ته لاړ شئ په هغه ځای کې خپل کار وکړئ او د دې قسمه بوجونو نه ځان خلاص کړئ تاسو